نو معنا دا ده چې ما انا الا قاسم و خازن، زه نه یم مگر قاسم او خازن، جمع کوم به او تقسیموم به، دا زما کار دی بس. او نور ورکول د چا کار دی؟ والله یعطي، الله ورکول کوي، خو تقسیم زما په لاس باندې کوي. دا معنا نو پته ولګېده چې نبی علیہ السلام د دې مقسم دی. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة. امام بخاری وی ما ته زما استاد ابو الولید ویلی، او ابو الولید وی زما ته بیان زما استاد شعبه کړو، د سلیمان نیم کړی دی او د منصور نیم کړی دی او د قتاده نیم کړی. هغه بیا د درو استادانو نه دا حدیث بیان کړی دی. سمعو چې د درو وانو سلیمان، منصور او قتاده سمعو د درو وانو اوریدلی و سالم ابن ابي الجعد، د سالم زوی د ابي الجعد نه، او سالم چې دی روایت کوي عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهما قال ولد لرجل منا من الانصار غلام. جابر رضی الله عنه انصاری دی، وی پمنګه انصارو کې د یو سړي زوی وشو، چې زوی وشو فاراد ان يسميه محمدا، نو هغه اراده وکړه چې محمد نوم ولکېږي. قال شعبه په حدیث منصور، شعبه په حدیث د منصور کې وایي چې ان الانصار قال حملته على عنقي فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، چې ان الانصاري قال دغه انصاري چې زوی وشو هغه وایي چې حملته ما د خپل بچی په غېږ کې راچوت کو او ما کینو على عنقي په خپل سټ باندې فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر خاطر مې دا وړوکی راوړو. دا د شعبه په حدیث کې دا الفاظ دي، او په حدیث سلیمان کې دا الفاظ دي چې اولد له غلام، د دې انصاری بچی شوی هلک، فاراد یسمیه محمد، اراده وکړه چې د محمد نوم دم. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل سمو باسمی، زما په نوم باندې نوم خودی شي، خیر دی خپل زوی له محمد نوم خودی شي. ولا تکنو بکنیتی، زما په کنیه باندې به کنیه نګدی، ابو القاسم به نه وایي، یعنی زوی ته به قاسم نوم نګدی. ځکه چې تاسو یو سړی خپل زوی له قاسم نوم کیدي، نو د هغه کنیه خود به خود ابو القاسم شو، او د دې نن منع راغلی ده. دا په دې روایتو کې راځي، او پیغمبر خدا د مدینې په بازار کې دی، یو بل سړی دی هغه ابو القاسم دی، اواز ورته ابو القاسم، نبی علیہ السلام ویل ها راستون شي، یا رسول الله تاسو نه یادوم دا پلانې دی. نبی علیہ السلام ویل چې یاد ساتئ زما په نوم نیم خودی شي، او زما کنیه ځان ته نشي خودی. فإني انما جعلت قاسما، زکا زه ګرځولی شوی یم تقسیم کوونکی، اقسم بینکم، ستاسو منځ کې تقسیمونه کوم. وقال حسین بعثت قاسما، دغه الفاظ دي د حسین په حدیث کې، رالیږلی شوی یم زه تقسیم کوونکی، اقسم بینکم، ستاسو منځ کې تقسیمونه کوم. وقال عمرو اخبرنا شعيب عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر اراد ان يسميه القاسم، دې سړي اراده وکړه چې زوی له نوم قاسم کیږي. وقال نبی صلی الله علیه وسلم سمو باسمی ولا تکنوا بکنیتی، ټیک ده زما په نوم نومي خودی شي، او زما په کنیه باندې نشي دا ځان لګي خودلی.
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ولد لرجل منا غلام ومن أنصار كده يوسري بچه وشم دا حديث ده فسماه القاسم اگت قاسم نم کی خو فقالت الانصار وانصار ورته چې لکدار سو کړه تازویل قاسم نم کی خو دو لا نکنیک ابل قاسم ستاسو خیال دی چې موږ بتا ته ابل قاسم ویو تعالی موږ کونیه نکدو پدی کونیه باندې یاد ساته تا ته موږ ابو القاسم نو وایو ولا نناعمك عين الناس تاسترګي پدی یخو چې ته پدی بریتونه تا وی چې ما قاسم زیو ما ته خلق ابو القاسم فاتن النبي صلی الله علیه وسلم سره پیغمبر خواته راغه په قال یا رسول الله ولذلی غلام زما زوی شوی دی وسمیته قاسما ما وتقاسم نوی خیده و زمارونه انصار ندی اگر اتوی وقالت الانصار لا نکنیک ما ابا القاسم من تاتا کنیه دا ابا القاسم نگدو ولا ننعمك عینا نستاسترگی منگا پدی یخوخا وکان وسلم احسنت الانصار نبی رضا انصارو خبر ارتا کردی کستا خبر ارتا کردی چې نتا تا ابو القاسم وایو او نستا پدی خوشحاله کوو داو نو او بیا فرمایل چې ګورا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما انا قاسم ز قاسم او تقسیم کوون کې ما دا برستاسو په 5 حاشیه باندې لیکي قال الكرماني فإن قلت هذا يدل أنه لا يسمى بالقاسم الذي خدا معنا ده چې سړی به قاسم نوم نږدي او وهذا ليس اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا كنيته بل كنيته أبو القاسم قلت إذا سمي الشخص بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبو القاسم یو سړی چې زوی له قاسم نوم کې خو نو پیښه دا ده چې تب خلق ابو القاسم وایي نو فيصير الأب يكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلت كان هو صلى الله عليه وسلم يكنى بذلك لأن اسمه كان قاسما لا لأنه يقسم المال قلت احترز منه نظرا إلى مجرد اشتراك اللفظ كذا في الكرماني والخير الجاري قال الشيخ ابن الحجر بين البخاري الاختلاف على شعبة هل أراد أنصاري أن يسمى ابنه محمد أو القاسم وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية سفيان وهو الثوري له عن الأعمش سماه القاسم ويترجح أيضا من حيث المعنى لأنه لم يقع الإنكار من الأنصاري عليه إلا حيث ألزم من تسمية ولده القاسم كان يصير يكنى بأبو القاسم انتهي اما بیان جواز تسمیت باسم دا ځان له خبره وه اوس دا ده چې نبي علیه السلام نوم سړی ښودی شي که نه آخري خبره کوم ده اما بیان جواز تسمیت باسمه چې سړی د نبي علیه السلام نوم خپل بچي لږدي او التکني بکنیته نو فقال في المجمع اختلفوا فيه علماء په دې کې مختلف شوي دي ومن قائل منع اولا بعض علماء وی چې دا ولنا منو بیا دا حکم بدل شو ومن قائل بالمنع مطلقا او بعض علماء دا سری چې نه دا نوم به نږدي بس بیا نسخه شوی نه دی او نمبر 3 ومن قائل چې انه للتنزیه دا نه تنزیهی ده
یا للجمع بینه و کنیته چې نوما یو طرف ته محمد دی او بل طرف ته کنیه ځان دپاره ابوالقاسم دی دا منه دي ومنع عمر التسمیة باسم محمد حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې خلکو ته ویل چې محمد نوم به نه ږدئ ولې کراهة سب اسمه لکه ته ورته محمد نوم کېښو او څوک محمد ته چې محمد دا چلو کوم او د محمد دا چلو کوم نو دا به نبی علیه السلام طرف ته به پکې اشاره لاړه شي نو په دې معنا باندې خطرناک وکره مالک دغه د التسمی باسماء الملائکه امام مالک بلا ویل چې د فرشتو په نومونو باندې به نومونه بچونه نه ږدي خپل ځای له به جبریل نوم نه ږدي میکایل نوم به ورله نه ږدي دا ممنوع دا د امام مالک رای ده واجمعوا على جواز التسمی باسماء الانبیاء او په دې باندې د علماو اجماع ده چې د پیغمبرانو په نوم باندې نوم ایښودلی شي ابراهیم خپل نوم زوی له ایښودی شي اسماعیل ایښودی شي اسحاق ایښودی شي یعقوب ایښودی شي دا نومونه جایز دي غیر عمر رضی الله عنه عمر په دې کې هم د خلکو سره ملګری نه دی او د پیغمبرانو نومونه به هم نه ږدي بهرحال حدثنا حبان موسى أخبرنا عبد الله عن يونس عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول معاوية رضي الله عنه وأورد الفرمائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم ويلدي من يريد الله به خيرا يفقهه امام بخاری کتاب العلم کې ذکر کړی دی جلد څوک چې الله اراده وکړي په هغه باندې د خیر چې دې بنده ته جوړی کې خیر اچوم یفقهه په دین نو په دین کې ورته مهارت ورکړي په دین کې ورته مهارت ورکړي فقه څه ته وایي د دین مهارت ته وایي د دین مهارت بعضې داسې خلک دی چې دا د فقه نوم پې بدلوي چې دا فقه ووایې که نه دا تندی ګونجي کي دا جعلي او مصنوعي غوندې اهل حدیث نه دي سال شوي دا حضرات داسې دا فقه حالانکې فقه څه ته وایي قرآن او سنت کې مهارت ته فقه وایي العلم قال الله قال رسوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان أو العلم ما قال كان فيه حدثنا وسوى ذلك وسواس الشياطين دا وی کنه ویني دا واستسیه نو بیا ورپسې څه ووایه چې الا الحديث والا الفقه في الدين بیا دا وی دا ابن قیم رحمه الله هم دا نونیه ده بیا وی چې تمام علوم دا اسی مشغله ده په دې سړی وخت تیری الا الحديث والا الفقه في الدين مگر علم حدیث او فقه یعنی په قرآن او په حدیث کې مهارت دا اصل علم دی بس نو چاته چې الله اراده خیر وکړي په دین کې ورته فقاهت ورکړي والله المعطي الله ورکوونکی دی وانا القاسم پیغمبر خو وایي زه تقسیمونکی یم ولا تزال هذه الامه ظاهرین دا امت محمدی دا به غالب وي علی من خالفهم په چا باندې چې دوی مخالف دي داسې یو جماعت په دې کې حتی یأتی امر الله حتی چې د الله حکم راشي په قیامت قایمولو یا په علاماتو د قیامت باندې او وهم ظاهرون ای به دوی دقسې غالب د دلایلو په میدان کې اوس هم د اسلام مقابله څوک نشي کولی اگر چې په ظاهر کې اسلام او د اسلامیینو حالت
ډیر زیات حالت زار دی، ځکه چې د کفارو اکثریت دی او د کفارو بیا دا کوشش هم دی چې اسلام څونه سپکولی شي نو هغه سپک کړي، او بیا زمونږ د مسلمانانو اسلامي سربراهان هغې په سودي قرضونو کې الجاو کړي دي او په سودي قرضونو کې خپل غلامان ساز کړي دي، نو هغې د دین دفاع نشي کولی، د مسلمانانو دفاع نشي کولی. همدې نه به بیا بل کم وخت راځي چې دوی به د غزا د مسلمانانو تپوس دا پاکستان وکړي او یا دا نور اسلامي ملکونه به وکړي، دوی له دې نه شرم هم نه ورځي چې یو موټی یو رزیل قوم دی یهود چې هغه د امریکي سپي دي او د ټرمپي سپي دي او دا یې په دې خلکو باندې وراچولي مسلمانان یې تباه کړه او دونه لوی لوی ملکونه بیا د پاکستان په شان منظم فوج او د پاکستان په شان ملک چې دا یو ویټمي ملک دی، بیا کلکه خبره هم نشي کولی چې بند کوي د دغه ګینې د درلم. بیا ته ګوره چې دا ټرمپ غول کوي که نه کوي، که دا ونه کړو مانه جرم واري، خو دا دې ورته دا سټونه اوږدې کړي دي او د بېغیرتۍ انتهایي لویه مظاهره شروع کړې ده اسلامي ملک، انتهایي د بېغیرتۍ مظاهره. به د دې نه وروسته زموږ یو الله ته بس توجه ده او الله طرف ته سوالونه کوو چې الله غیبي امداد چې امریکا دړې وړې کې او اسرائیل د ځمکې د مخ نه هټاو کې روا خپل غیبي امداد څنګه چې د عادیانو سمودیان تباه کړي دي. او تاسو ته مو ویل چې د سهار مانځه کې دا قنوت نازله شروع کوي، ځکه چې د دې اسلامي سربراهان د خوځښت په خپله مایوسه شو بس چې دا هېڅ توره نشي کولی، هېڅ توره څه ته وایي. او یوازې هغه دغه غریبانان نه دي، د بل ملک باندې که دغسې کفار دا کوي دوی د هغې تپوس هم نشي کولی. نو دا یو ډېره د افسوس خبره ده او ډېره چې پیغمبر خدا وایي لا تزال هذه الامة ظاهرین، دا امت دا به دقسې دا به غالب به وي علی من خالفهم په هغه چا چې د دوی مخالفت کوي حتی یأتی امر الله، حتی چې قیامت راشي او یا علامات د قیامت راشي دوی به دقسې غالبي. نو ما تاسو ویل د دلایلو په میدان کې په ظاهري میدان کې مونږه هار شوي. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اعطيكم ولا امنعكم، زه تاسو له څه شی نشم درکولی او نه تاسو نه څه شی منع کولی شم، ځکه چې د ورکولو او د منع کولو اختیار زما نه دی. انما انا قاسم، زه صرف او صرف تقسیمونکی یم، ازعو حیث امرتو، او دا تقسیم هغه ځای کې ږدم چې د کوم ځای راته حکم شوی بس زه تقسیمومه، خو په حکم الهی باندې تقسیمومه او په نشاندهی د رب العزت باندې تقسیمومه. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثنا ابو الاسود عن ابن ابي عياش واسمه نعمان عن خول الانصاريه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتحوزون في مال الله، بعض خلق دے تصرف کوي په مال د الله، يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، چې هغوی تصرف کوي په مالونو د مسلمانانو کې په باطل سره بغیر حق، ولهم النار یوم القیامه، د دې خلکو دپاره اور دی په ورځ د قیامت چې د مسلمانانو مالونه بې ځایه خرج کوي. دا انشاءالله العزیز سبا له بیا دې ځای نه سبق شروع کړو. باب قول رسول الله صلی الله علیه وسلم